أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. سورة مائدہ 52 نمبر آیات تے شپږم سپارہ دا. د دې آیات تعلق هم د مخکې آیات سره دی. مخکې آیات کې مسله د دوستانې د کافرو ذکر شو چې تاسو د کافرو سره دوستانه مکوئ او دوستانې نه مراد د زړه محبت او د زړه راز هغې ته ورکول. ځکه مخکې سوره ال عمران کې لفظ د بطانتم من دونکم ذکر شوی نو فرمایي چې تاسو د زړه محبت او دوستانه د کافرو سره مکوئ. مفسرینو د دې آیاتونو په شان نزول کې یو واقعه ذکر کړې ده. عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تراغے اوے فرمایل چې د الله محبوب پیغمبر زما د ډیرو یهودو سره ملګرتیا او دوستانه ده لیکن نن وروسته زما د هغې سره هر قسمه دوستانه او تعلق ختم نه به کوم. عبداللہ ابن ابی ابن سلول دا ناسو دوی چې زه خو دوستانه قایم ساتم ځکه چې اسنه د هغې د طرفه په موږ باندې څه مصیبت او څه تکلیف راشي نو د دې وجه نه زه دوستانه ساتم. نو الله تعالی دا آیات نازل کړ. دا مخکې آیات او ورپسې دا ورسته دو آیاتونو دا غوی د حوادثو نه مه یریږئ ځکه هر څه اختیارات د الله سره دي نو ته یریږې د هغه نه ولې. او دغه مسله چې په دې نن آیات کې ذکر کیږي نو دا د نن زمانې سره ډیره خربت او تعلق لري. او وجه دا ده چې نن سبا زمونږ د مسلمانانو کم لیډران دي نو هغې کې دا مسله پیدا ده. هغوی یریږي که مونږ د کافرو سره د زړه محبت ونه ساتو نو یا به مونږ باندې خوراک بند کي او مونږ سره به تجارت بند کي مونږ سره به تعلقات ختم کي خرو به څه. نو که سړی په خپل ملک کې دا کم پیداوار کیږي او په دې اکتفا وکړي دا هم کافي کیږي خو چې کله الله ته متوجه شي دې کې به الله دومره برکت واچوي چې دا به د ټول ملک ته کافي شي. لیکن مونږ د الله نه غیر د بل چا یره په زړه کې اچولې ده نو الله مونږ هغې ته پرېښي چې زه بس یریږې ته نو اوس هم هغې نه غواړه. فرمائی فتر الذین بگورے بت الذین اغکسان فی قلوبهم مرض چه پزړونو دا غوی کی بیماری دا. مفسرین فرمائی مرض نه مراد شک و نفاق ده.
فی قلوبهم مرض پزړونو کې نفاق پروت دی مرض پزړونو کې شک پروت دی سبق یسارعون فیهم یسارعون جلتی کوي دوی فیهم اے فی موالاتهم دا غي په دوستانه کې جلتی کوي تفسیر ابن کثیر ذکر کوي یبادرون الی مودتهم وموالاتهم فی الباطنه والظاهر خکارا او پپټا داغه دوستانه او داغه تعلقات او تدوی منډي وهي او جلتی کوي پاغه کې او لفظ د مصارعت ذکر شوه مصارعت هغه کار ته وای چې سړی په روسته بیا خفای جلتی کې ته یو کار وشي نو بیا روسته خفای نو دویم دا کار داسې کوي گویا که دوی په جلتی کې دي نو روسته به په دې باندې خفای لیکن بیا باغ خفگان فائدہ نو ورکي یقولون وای دوی نخشان تصيبنا دائره یریگو منگا اند دې خبرنا تصيبنا چو برسیږي مونږ دائره مصیبت دائره حوادث د زمانه مونږ باندې به د دنیا مصیبت راشي او دینه مراد سو دائرینا مراد داو چې مسلمانان خو دومره ندی بس ټول معمولی شان خلق دي او دا خو بلاشه کافر دي نو دوی که ختم شینو مونږ به بیا سکو بیا به د چا طرف تزو نو د دې وجنه به دوی دوستانه د يهودو دوستانه د نسواراو ته منډه والے که دوی مسلمانان ختم شي پروا نه کوي زب بس خوشته کنه غي سره بم دوستانه قائمي نو فرمای ان تصيبنا دائره فعسى الله ان ياتي بالفتح بس قریب ده چې الله تعالی ان ياتي راولي بالفتح فتح لرا کله چې عسى لفظ نسبت الله ته وشي نو دا لزوم د پاره راضي بیا شک د پاره نه راضي نو څه مطلب فعسى الله اي زر ده چې الله به فتح راولي نو چې کله فتح راشي فتح نه مراد څه شه ده امام سودی رحم الله فرمای فتح نه مراد فتح مکه ده مکه فتح راشي نو بیا بدوی ارمان کوي او نور مفسرین فرمای چې فتح نه مراد قضا ده یعنی فیصله والفصل او جداواله ده چې کله الله تعالی مسلمانانو ته ترقی ورکی او دغه منافقان خکارا او رسوا شي نو بیا به دوی څه کوي ارمان کوي او ابو العالیه رحم الله فرمایي هو فتح بلاد المشرکین علی المسلم فتح کېدل اغا ملکونه او خارونه د مشرکانو دي چې مسلمانانه فتح کی نو بیا به دوی ارمان کوي اغا ټیم کې حسن بصری رحم الله فرمایي چې د فتح نه مراد څه ده اظهار امر المنافقین خکار کول دا غکار د منافقانو او ذکر کول د نمونو د دوی چې د دوی نمونه ذکر شي فلانکه منافق ده منافق دا سه ټول ذکر شي نو بیا به دوی ارمان کوي اومدا سه شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته منافقان معلوم شو الله ورته خودل نو فرمای او ایاتی بالفتح یادا چراشی فتح او امر من عنده یا یو کار من عنده د طرف د الله تعالی نا نو امام سودی رحم الله فرمای چې ضرب الجزیه علی اليهود والنصارى لګیدل د ټیکس په يهودو او نصاراو باندې نو په دوی باندې به ټیکس ولګي نو بیا به دغه منافقان ارمان کوي چې دام څه کړی دي مونږ له دوی سره دوستانه ساتل او تعلق نو رب فرمای فیصبحوا نو شیب دوی علامه پاغس اثروا فی انفسهم چې پټو دوی په نفسونو خپلو کې نادمین خپېمانه خفه بشي په فیصبحوا علامه اثروا فیصبحوا د صباحنا علما فرمای چې ده او صباح رڼا ته وي نو د دوی دا حال پشان د تیارې ده
گویا که دوی تیاره کې پراته دي حال پټ دی نو کله چې د دوی دا حالت الله ښکاره کی نو بیا به دوی خپي چې مونږ دا کم کار کو نو فرمایي فیصبحوا او بغرزي دوی علامه پاغس اثروا فی انفسهم چې پټي دوی په خپل وزلونو کې نادمین خفا پیمانه وي ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم ويقول الذين آمنوا کله چې د دوی دا حالت شینو مؤمنان به د دوی دا حال وګوري ځکه مؤمنانو نه خو د منافق حالت پټي نه ښکاره ورته پته نه چې دا منافق دی که مسلمان ځکه چې منافق د مسلمان نه کله کله لوی تسبیح لاس کې نیولي او بس لګیای د خلکو مخ کې اړی او کله داسي چې داغه نه په شکل او صورت کې ښه شکل او صورت جوړی د دپاره چې په موږ څوک پوه نشي لوی لوی منځونه کوي او ډېرې ښې خبرې کوي لیکن زړه کې منافقتي لکه عبدالله ابن ابی ابن سلول او داغه ملګري نبی کریم صلی الله علیه وسلم پسې په یو صف کې منځ کو یو صف مخ کې سب کې به ولاړو منځونه به کول جهاد به کو جهاد ته بتلل نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره او دارنګ ذکر اسکار به کو وعظ نصیحت ته به غوږ کې خودو لیکن دنه ایمان نو نو چې دنه ایمان نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم په جنازه وکړه الله منع کړ چې یاد ساته چې بات کې به د بل چا په منافق په قبر نه ودرېږي نو به په جنازه کې ولا تصلی علیه منځ به په نه کې د جنازه او ولا تقم علی قبره او نه به په قبر ودرېږي منع وشو نو پدې نه دا ظاهری شکل او صورت جوړول دام ضروری دي لیکن باطن ته ایمان خطا کول دا اصل خبره ده چې زړه مؤمن او مسلمانی یوازې په اقرار باللسان باندې فائدہ نه کیږي تصدیق بالقلب د ور سره د زړه تصدیق بدی په زړه کې بده الله منلې نو البته کامل مؤمنی نو فرمای چې کله مؤمنان د دوی حال وګوري ويقول الذين امنوا او به هغه کسان امنو چې مؤمنان دي اهؤلاء الذين اقسموا داغه کسان دي اقسموا بالله چې قسمونه به خوړل په الله باندې جهد ايمانهم سخ او مضبوط قسمونه انهم لمعكم چې موږ تاسو ملګریو داغه کسان د وجه د تعجب نه به وي حیران وي چې دا خو موږ سره په هر حالت کې او قسمونه خوړل چې موږ مسلمانان او مسلمانانو سره او کلک کلک قسمونه خوړل نو بیا به مسلمانان وي حبطت اعمالهم بس برباد دي عملونه د دوی عملونه برباد دي فاصبحوا خاسرين بس وګرځیدل دوی تاوانیان برباد دي عملونه د دوی په دنیا کې ځکه دنیا کې ورسره سشتنه دی خو اسې ځان باندې نقابونه راچولیو د اسلام دی کې خصم نشتا فاصبحوا خاسرين وګرځیدل تاوانیان شو تاوانیان په آخرت کې ځکه چې دنیا کې د عمل نه کړي نو آخرت کې غوسه نشته به خالی لاسونه به او دا بیا ډېر لوی نقصان دی نو دې دپاره انسان ته پکار دی مسلمان ته چې زړه باندې کوشش وکړي دا ایمان زړه ته ښکته کړي یوازې په ظاهر باندې د کار نه کوي چې بس ظاهري دا کافي ده منځ عبادت د الله یره په زړه کې پرته بس دا ایمان دی کله د الله یاد وشي او د انسان دا بدن باندې وخته ودرېږي دا د الله یری کله داسې یو واقع دینی واوري د الله واز نصیحت د الله د دین واوري او سترګو نه اوښ کې روانې شي نو پته دی ولګېده چې دی په زړه کې ایمان شته او کله د سړی له خپل زړه ته متوجه کېږي ځکه یوازې دا نه ده چې موږ دنیا ګټو دنیا عموم بقدر ضرورت پکار ده لیکن اصل او مقصودی شیز هغه ایمان دی اسلام دی او د دین کار دی چې سړی هغې کې کوشش وکړي نو علما فرمایي کله کله مراقبه کېږه مراقبه دای چې کله کټ کې سملې خوب کې د شپې
او سم لاسته نو لک سوچو که چې زه سحر را پاسېدلی ما څومره کارونه کړي دي او په دې کارونو کې ما د الله د رضا څومره کړي دي او د دنیا مې څونه کړي بیا چې مې کم د الله د رضا کړي دي نو په هغې کې صرف د الله رضا وکنه د بل چا رضا م پکې پرته وه مطلب چا د پاره مې کړي که الله د پاره مې کړي نو په دې ټولو باندې چې سړی سوچ وکړي نو هغې نه وروسته به بیا دی ځان سره محاسبه کوي سبا چې عمل کوي نو احتیاط به کوي چې یاره پرون مې هم دونه عملونه خراب کړي نن دا عمل کوم دا د الله رضا دپاره کوم خلق پکې نه شریکوم مطلب زمونږ نه اکثر ریا کیږي که نه ریا دې ته وایي چې یو عمل کو نو مونږ وایو چې دا فلانکې م وګوري چې دا عمل یې وکړه نو دا فلانکې چې وګوري بس زړه ته راغلل د عمل برباد شو دا مو وایه چې فلانکې مې وګوري پټ وکړه چې څومره هغه کم ذات دپاره یې کې نو چې څومره پټ کې هغه ګوري نو هغه ذات دپاره پکاري بهرحال ګورئ بیا ورته فتر الذین فی قلوبهم بس ویني بتاغه کسان فی قلوبهم چې په زړونو هغوی کې مرض بیماری ده د منافقت یسارعون فیهم دوی جلتی کوي په دوستانې د دې یهودو نصاراو کې یقولون وای دوی نقشا یریګو منګه ان د دې نه تصیبنا دائره چې وبرسې مونږ ته دائره مصیبت به ورسي فعسى الله بزر دے اللہ تعالی ایتی بالفتح راب ولی فتح لرا او امر یا یوکار من عندی دخپل طرفنا دا سکار فیصبحو علا ما سرو چی شبدوی علا ما پاغس اثرو چی پٹی دوی فی انفسهم پخپلو زلونو کے نادمین خفا اخ پیمانا ويقول الذين آمنوا ابو یغ کسان چه مومنان دی اهؤلاء الذين اقسموا آیا دا کسان دی اقسموا بالله چه قسمونه خوړل په الله جهد ایمانهم مضبوط قسمونه انهم لمعكم چه یقینا دا استاسو ملګری دی حبطت اعمالهم برباد دی عملونه د دوی فاصبحوا خاسرین بشودوی تاوانیان وصلی الله تعالی علی خیر خلق محمد وآله واصحابه اجمعین الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلق محمد وآله واصحابه اجمعین الله رحم کرم کی گناہوں معاف کی په گناہوں مدافع قلم راخ کی اخر خاتمه مو بالایمان کی ایمان د زوال نه موساته د خپل قهر او غضب نه موساته شرمندگی رسوایی دنیا آخرت نه موساته حیا پردې را باندې واچولې کی الله ظالم د ظلم نه موساته مظلوم د بد دعاو نه موساته مخلوق د محتاجۍ نه موساته کریم الله خپل ځان ته محتاج کی الله دروغونه غیبتنا بهتان لوی او تکبر ریاکارۍ نه اوساته کریم الله څومره مسلمانان الله ستاد دین خدمت کوي الله د دین په هر لار هر شوبه کې رب فاتح ناصر او مددگار شي څومره خلق د دین د ختمولو کوششونه کوي هر ځای هر جامه کې الله که هدایت په نصیب کې هدایت ورته وکي کا ذلی بدبختانی هدایت ازل نه قسمت کینی الله ته هلاک او تباہ کې موږ مسلمانانو شرونو فساداتو نه پامن او امان کې کریم الله د چا څومره مشکلات الله مشکلات حل کې الله څومره بیماران د اهل اسلامي کورونو کې هسپتالونو کې د ناستو کسانو کې ټولو ته صحت کامله عاجله مستمره د نیک عمل لپاره ور نصیب کې سو قرضدار غیب و خزانو نه قرضونه ادا کې د چا رزق تنګي رزق فراخه کې د چا کاروبار نه الله د حلال کاروبارونه نصیب کې د چاوي برکت ورته پکې واچولې کې کریم الله څومره کسان ستاسو کتاب درس ناستي اوري الله د دې ټولو جولې منګولې د خیر برکت نه ډکه کې الله د دې ټولو کورونه د کور کمرې صحنونه د حلال رزق نه ډکه الله ټولو باندې د خپل علم عمل رزق او اخلاص دروازې را پرانستلې کې الله پکړي ګناهونو مدافع قلم راخ کله کې وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علیه و اصحابہ اجمعین.